سوات منګوره کې په ذاتي مسکول کې د ماشومانو د اړخه ساينس او آرټ نمایش شو چې پکې طالب علمانو د خپل لاس جوړ کړي شوي څیزونه یې ښودي. د دې ترڅنګ ماشومانو اتڼ هم وکړو او د موسیقۍ تابع هم کړې وه. د مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ ګورو. سوات منګوره کې د سکولونو ماشومانو د خوندور اتڼ د ساينس او آرټ ایکسپو برخه ده. د سکول طالب علمان وایي چې هر کال داسې میلې کېدلې ولې تیر کال د کرونا له وجې نه وي شوي، نو ځکه اوس خوند یو په دوه شوی دی. په دې کې سټوډنټ چې دي که نه هغو ته ډېره فایده میلاویږي. هغو چې دي د هغو د مازغه لږ لا کولاو شي چې هغوی لکه چې په موږ څه کمی نشتي. زموږ پکې خپل اجره سټال دی او دې کې موږ خپل اجرنو لکه مطلب چې اجره کې کم کسان کینی د هغوی پښتنو سټایلونه کوو. نمایش ته ورغلي استادان وایي چې کتاب زده کړې عملي زده کړو ته اړول د داسې هلو ځلو مقصد دی. دوی وایي چې طالب علمانو کې د کار کولو جذبه شته خو حوصله افزایي پکار ده. مقصد یې هم دغه دی چې د ماشومانو پریکټیکل صلاحیت او د دې نه علاوه چې زموږ د کلچر کمې سي تاسو کتل لوبې چې کم پخوانۍ لوبې دي دلته او د موږ ډریسز دي هغه دلته کې مطلب دی چې تاسو وکتل چې موږ په ډسپلی باندې د ماشومانو ته ساينس او آرټس نندارتون کې کای وړخته د فزیکس، کیمستري، بایولوژي او ریاضي سټارونه لګیدلی ول، نو بل خو روایتي او کلتوري سټارونه هم د میلې مهمه برخه وه. د سکول د زده کوونکو لپاره ساينسي نمایش تابع په اړه باندې پوهان وایي که یو وړخته دې ماشومانو ته تفریح میلاویږي، نو بل خو دغه ماشومان د عملي ژوند لپاره هم تیاریږي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګوره، سوات. مقبوضه